بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. پروګرام د یتیم आवाज سره زم تاسو او تاسو د اخلاص ویلفیر ارګنایزیشن خادم الیاس سهارا ملګرو. نن مونږه د ګل کریم رور د کور نه تاسو سره نیغ پنیغ یو د توتکان قلنګای نه توتکان قلنګای کې د ګل کریم رور په کور کې یو کم چې د نن 15 کال وړاندې پاک رسیدلې دي. ګل کریم رور نه او بچیان پاتې شوی دي چې 15 لوریانی 2 ځامن دي. د کور حالات خو هم تاسو لیدلی وي. زما د وینا نه وړاندې به تاسو ته پته لګېدلی وي چې د دې کور باندې څومره درد دی، څومره سخت دي. د دې بچیانو به هم تاسو حالات لیدلی وي. زموږ سره زموږ غفور هم ناسته ده او د دغې بچیانو نیا هم زموږ سره ده. د دوی د ژوند په اړه به د دوی نه یو څو تپوسونه کوو چې د دوی د ژوند څنګه تېرېږي، دا تېره روژه د دوی څنګه تېره شوه، د دې بچیانو اختر څنګه تېر شو، د دوی ژوند څنګه تېرېږي، د دوی د سکول، د دوی د مدرسو او د دوی د ژوند هر هغه خوشحالیانې او هر هغه سهارونه او ماښامونه څنګه تېرېږي، د هغې په اړه به دوی نه یو څو تپوسونه کوو. زموږ سره اوسئ. السلام علیکم خورۍ. وعلیکم السلام. خورۍ دا راته ووایه چې د ګل کریم رور د مرګ څومره وخت شو او په څه باندې فاق رسېدلی؟ پوره راته تاریخ یاد نه دی، خو یا 15 کاله یا 5 نیم داسې راته وس پته ده. نو دغه شان بجلۍ نیولی دی او بیا د یو بل پیسې راټولې کړي او په امبولانس کې د کشمیر نه راوړی دی. ماسخوتن 9 بجې دلته راوړی او اوس چې دی نو د یو بل په دې کلي کې دا خلک څوک یا سرسایه را کړی یا زکات را کړی، یو شی بل شی څوک را کړی، په دغه باندې زه د خپل بچي ساتم. یا چې ته په ګاونډ کې څوک راته څه کار روزګار ووایي لاړ شم وله څه وله وکړمه، نو په دې باندې لکه زمونږ دا کار روان دی. بچي مې دغه 2 هلکان دي، 5 جینکۍ دي. نو څوک رانه جامې غواړي، څوک رانه لوپاټه غواړي، څوک ډېر راته وم جاړي، خو زما پې څه وس دس نه کېږي. خو که چا څه راکړه جو وله وکړم او که چا څه نه وي جو بس وجاړي بیا په خپله دغه شي. او واړه مې غره ته لاړ شي او پاڼې مې دغه هم نه ډکې هم نه نو بیا که څه پاڼې ماڼې راټولې کړي جو په هغې باندې مونږ ډوډۍ پخوو. اوس هم دا د کورونه نه دا غوښیان راټول کړي دي، د دوکه دغه پسې دیوال پسې م تپلي دي، په دغه هم را سره څوک امداد کوي. دا ګاونډ ډېر ښه دی، خو لکه هر سړی غریبانان دی. قلنګۍ دغه غریبۍ ژوند دی جو خلک یې کوي. نو دا خورۍ دا خو اته کسه کوړمه ده که نه ستاسو د دې ماشومانانو د سکول کپړې د دوی پیزار اوس د اختر تېر شو، څه اختر لیدل کپړې پیزار کړي نه دي. د روجمات هم څنګه تېر شوه؟ روجمات یې چېرته یو بل بیا ډوډۍ راوړې جو په هغې هم تېر کړی دی. داسې نور څه فروټ څه او غیرات څه هم نه دي کړي، خو دغه صرف ډوډۍ خیراتي راغلي مونږ پې لکه روژه ماته کړې ده دغه هم کړي دي. او نور چې دی جو د اختر جامې هم داسې د یو څو کورونو څه لږ لږ ټوکی دغه دروغ نه شم نو چپلو نه داسې پاتې شي د جامې وله د یو بل څه جو دغه راوړو ټوکي جو څه لږ لږ دغه هم وله کړي دي. دونه هم کړي دي چې لکه ګزاره هم وله روانه کړې وه، خو د یو بل د سرسایه په پیسو کې راله کار روان کړی. یو چا زړې و چا نوې او څوک کاپیانې غواړي، څوک کتابونه غواړي، بس څه نشته. دغه حال هم دی نو څه ووایو. لبنه بچی څنګه؟ ښه یم. سکول ته ځئ بچو؟ څه هم کوي؟ 5م کې. اختر هم څنګه تېر شو بچو؟ جامې هم نه وي، ژړله مور. بیا چا جامې راوړې هغه ما اغوستې. زه د دې خاورې بچی یما یتیم یما یتیم او زه د دې خاورې بچی یما یتیم بیا مو اغوستې، بیا مې ساغدار وکړو. په سکول کې هم جامې نشته، میسیانې م وهي، پیزار هم نشته. میس هم د سکول نه راشړې وایي زاره پیزار واخله، پیزار هم نشته. بستې هم نشته، کاپیانې هم نشته، پینونه هم نشته. دا کم پیزار چې دی بخپو دی بچی اختر دی په دې کې تېر کړ؟ لیدلي چپل مو هغې کې مې تېر کړل، ډېره بیا هغه کور واخیسته. بسته هم نه وي، هغه میسیانې ووایي زه له بستې نه شي اخیستی. مونږ وتلو پلار هم نشته، مړ دی. او څوک راله بستې واخلي؟ په ژوند کې څه ډېر زیات دی بچی ستاسو په ژوند کې؟ څه پیزار نشته، کپړې پیزار بستې هېڅ نشته، څه داسې دی چې هغه ډېر زیات دی ستاسو کره؟ پیزار هم نشته، جامې هم نشته، هېڅ هم نشته. چا راله جامې راکړې هغه هم اغوستې، پیزار چا راکړی؟ ستا هم نشته کاکی؟ سکول ته ځې؟
سوم کې سکول جامې او پیزار دې اوس برابر دي؟ سکول کې خو یو ورځ به دې میس راوشړی وه چې بله ورځ راوشړی و چې یي نه نو بیا به څه کېږي اخر د سکول به څه حل راوځي. بیا الله خلک راکړي واغوندو چې سکول ته لاړ شو. خیرات زکات په دې میاشت کې یا په دې روژه کې یا د اختر په شپه داسې څوک نه دی راغلی چې دلته کې هم داسې بېوسه یتیمانان دي، داسې بچیان دي چې هغوی سره د اختر خوشحالۍ شریکې کې هېڅ چا د سره خپلې خوشحالۍ شریکې نه کړې بچی؟ نه چا راسره نه دي خوشحاله نصیب کړي. میلو ته تللی وئ؟ نه ټالونو لا زانګوګانو جامې سم هم نه وي. ولې نه وې تللی بچی؟ نه وتلي پیسې راسره نه وي. اختر څنګه ولکه بس صرف کور تیر شو؟ په کور کې مې ستا اختر تېر کړو، ایسته بیا چېرته مې نه وي کړي. بچی زوخ کوې مو نو زمونږ د غریب سړي دپاره خو د اختر راتګ ډوښه نه وي که نه؟ خو صرف د ځان سره اوښکې راوړي، دردونه راوړي، غمونه راوړي. ولې چې په چمګاونډ کې بچي ته ګورئ نوي جامې نوي پیزارو کې، نو اختر خو داسې دی لکه تاسو له خفګان نه وړي خوشحالي نه شي درکولی که څنګه؟ همدغه شان ده، بلکل صحیح ده. خو دا بچیان له چا داسې وایي دا کومه چې اختر داسې تېر شو موږ له علاوه د درد نه او د غم نه زیات څه نه راکوي. دغه خبره ده نو چې څنګه دا وایي خو اوس بیا ورته څه ووایم؟ یو نه دی نه د یو وړو جامه ده نه پیزار دی نه یوه خبره ده. زما دا کوشش دی چې زما د جینکو هم دا سکول ویلی وه، د زامنو مې ویلی وه، خو چې څه نشته دی نو د بل په پیسو چېرته په 10 روپۍ په 100 روپۍ چېرته څو خیراتي راکړي په هغې باندې د نور خرچه یا وچلوم که نه د پیچته سکول وړو له بسته جامې وکړمه. چېرته څوک زړې جامې ورکړي چې وړو له پسې بیا ماشین باندې بوخت یم 2 ورځې جو هغه بله لنډوم او تنګوم وله. پردي خلک خو لاس وینځي خورئ خاوند یې پاک رسېدلی دی. رونه داسې نشته مضبوط چې لاس مرسته راسره یو ورور مې دی نو هغه به څه وکړي 9 خوند چې مونږ ټولې واده شوي هغه ځان له داسې شوی دی چې مور مې ورته بیماره یو پلار مې بیمارې بوډا سړی دی جو هغه ځان له تېښتې له راغلی دی. ډېر بیا هم راڅه وس داسې چېرته وکړي په بعضې وخت کې خو خیر یو تن دی نو او زامن مې دغه دوه هلکان دي جینکو له خوا زړې م لنډې کړم خو د هلکان وایي چې نه مونږ له ورته ته ټوکې یا یې وګنډې نو لکه مونږ سکول ته بیا په مونږ پسې هلکان خاندي نو لکه مونږ له یې مه ګنډه. دوی بیا زر دا جړا راته کوي د هلکان او د جینکو له خو زړې م را وګنډم زه مې به که چا درکړي مې دغه ښه ده خو دا جینکۍ د هلکان ډېره دغه کوي چې دوی وایي چې نه مونږ بیا سکول ته نه ځو. یوه ورځ یې بسته نه وه په هغې پسې 2-3 ورځې سکول ته لا نړی بیا مې ولې په شاپر کې باندې ورکړه چې نه د شاپر هم صحیح نه دی چې زمونږ پسې نور زما نور دغه ملګري یو شانته کې بسته وړي او مونږ به یې په شاپرو کې وړو. نو مال تاسو لاړ شئ چې چېرته کې یا خدای ته سوال وکړئ یا چېرته بوجۍ واخلئ چې په دې کلي کې ګرځئ نو په دې دغه کې ما له خو نور څه چل نه راځي. او اوس په اړیکې په غره کې اړیکې لاچیان هم بند شوي دي چې هغه راوړي سړی او خرڅېږي هغه هم په غره کې خلک قاریږي او دغه پوجیان پې ولاړ دي لکه خلک قاریږي څه دغه نشته دی که نه زه به په خپله هم تللی چېرته څه ګېډی به مې راوړی او خرڅولی به مې دې وړو له خو لکه دغه غر هم بند شوی دی. مور السلام علیکم. وعلیکم السلام. مورې بچی یو خبره وکړه چې کله اختر راځي نو زمونږ کور ته صرف غم راوړي درد راوړي تکلیف راوړي خوشحالیانې نشته ځکه چې کپړې نه پیزار نه نو کله چې داسې بچیان د ژوند نه لاړ شي او میندې پاتې شي داسې خویندې کونډې پاتې شي یتیمانان بچیان پاتې شي نو واقعي ده چې داسې اختر یو د خوشحالو موقع راځي نو داسې کورونه دردونه راوړي. دغه دردونه راوړي بچی چې باید پلار یې نه کور بچی دغه شان ژاړي خفغان ما له پلانکی شی وګوره ما له پلانکی شی وګوره زه څه وکړم خو ځانه دغه شان لنده کڼه ښځه یم او دغه شان مې حل دی او فریادونه دي زما دي بچو ته ژړاګانې دي زما دي او زوی مې دغه شان مړ او ډېره په سختو مې بچي ساتلي خو الله رانه واخېستو او لا ولیدم لا سخته وه بیا یې پسې دغه شان بجلۍ ونیوه مړ شو او ټول بچي راته پاتې شوي زه د دې بچو سره څه وکړم الله ته سوالونه ډېر وکړم خو نه کېږي بچي څوک د چا سره امداد وکړي او څوک یې نه کوي او دغه ایرونه مې دغه جلاګانې مې د شپه ورځې په مزاره پرته یم ډېر سوالونه کوم ډېر فریادونه کوم خو الله توبه مې د خدای د زړه زما پې صبر دی او د بچو دغه حل دی کتری بله یو وټې بل خو نیک هېڅوک به نه هېڅوک هم د سکول نه رالی وي ما ته خلک پیغور کوي چې ستا پلار مړ دی
موږ دننه نشو جامه پایزار کول استادان یې وایي ټکوي نه یې پرېږدي او بله ځای راپسې راغلی وی وایي زما بس څه نشته وایي سپلی مې نشته ما په سکول کې نه پرېږدي وایي یا الله زه څه وکړم یا الله مې ته په موږ خپل راوسېد دغه فریادونه دي دغه سختي دي سختي دي زما پسر ده د نیکۍ پسر دی نیکۍ هم د مزدور دغه نه دی که نه چې ځنې څه کولی وله خو نه کېږي نو بچیا کنډک کوړمه ده په څنګه یې وساتمه څوک له څلور انې راکړي څوک له روپۍ راکړي څوک 10 روپۍ راکړي دوی دپاره ساتم غواړي چې د سکول نه ځي نو څه سر نه وړي بچیا ښه پیسې وله ورکړي ښه وله جامه وکړي ښه وله سر غوړ کړي د دوی دغه نشته د دوی دغه شان سپور سرونه او شلېدلې جامې او په ژړاګانو پیرونه نه وځي نو چې بیا راځي نو یا خدای که ډوډۍ به یې وله به ورکړم او که ور به نه کړم یا خدای څه به وکړم انګولې نشته دی ډوډۍ نشته دی مور ته وایم که چېرته چا راځي څه وکړل بچیا څه دې وکړه جو د خدای سره ښه دی که نه نو زما نه خور څه پاتې دي زه خو ډېره خفګانې شم زه خو ډېره پاړه سورۍ شوې یم ډېره په دې بچي پسې ډېره خفه یم د الله د ډډې د بچیا زموږ بې صبر د خدای نه ده نو او زموږ هم خدای ته سوال ده چې بچیا خدای تعالی دې زما دې بچو مخه راوانه کړي چې څوک له څه ورکړي اختر دی روژه ده ووته چا انګولی راوړی چا نه دی وچه ډوډۍ خوړل شوي چا هېڅ هم نه دي راوړي نه ښه شته نه به شته خو بیا ما بچیا خپل ټیم پاس کوي خو دغه ژړاګانې دي دا مشر مسۍ مې دا بل دې په غره کې راولوېدو زرې زرې لاله راغی یوه ډکې به څوک نه راکړي لاله به یې چې خرڅې کړم نو زه به څه وکړم دغه حل دی زموږ بچیا زه د دې مس وکړ اوس زه ډېره زیاته خفه کړې یم بچیا ډېره یې وجړولم ډېره یې خفه کړم د دې مې دا 5م کال دی چې مړ دی زه بچي سره څه وکړم دغه مې فریادونه دي دغه مې ژړاګانې دي او دا اوښې مې بهېږي د یوې سترګې مې پرېشن ده له خیراتي خلکو وکړو او دا بله مې دغه شان د سپرده پرې راغلی خو زما طاقت نشته چې زه یې پرېشن وکړم چې پسې ورته ناسته یم نو دغه حل دی زمونږ الله دې در چا څخه وکړي خو دا خل هم خفه شو وایي بچي د قیامت پر خو موږ نشو ورکولی چاله خپل بچي خلکو ته ور په غاړه دي په خپلو بچو خلک خفه کېږي په دې خو په اعتماد خو ډېر سړی خفه شي خو اخر نو خپل ته هم سوچ کوي دغه ژړاګانې دي ویرونه هم دي خفګانونه دي او زما پسر دی مور یې ده دغه د پتور شونډې راته کونډه شه څه وکړم هغه ګېډۍ نشي راوړی دغه نه ډکې به یې هم راوړی خو چې چا غره له ډکې ورکولی یاره د هغه راز دی هغه هم بند شوی دی کنې ګېډۍ به یې ځان نه خرڅولی د چا خدمت وکړي چا له غوشیان وتپي چا له وړه وغږي چا له ځای جارو کړي چا له منګی راډکي یا خو کې ورته څه ورکړي چې وایي مور وایي دا مې راوړه خو وایي وړولی ورکړم که څه وکړم وایم مالی مه راکوئ وړولی ورکړئ چې واړه یې وخوري زه نه خورم مورې مورې او ما ګرانې مورې اوښکې توی نه کړې مهربانې مورې ستا له بچي د لوی وطن ژوند چې ته راولېدلې غر کې څه له تللی ډکونه ډکې دې راوړه څه دپاره د خرڅ لپاره مې راوړه دا نه داسې جامې پیزار والو د وړو پیسه والو بستن وسته کاپیانې بارپینونه درسه هېڅ هم نه اوس ډکې ونه ورکوي بل ورځ راولېدلی یم او ډکې ورته څوک نه راکوي په غره کې څه هم کې سبق وایي بچو شپږم کې بچیان ته په شپږم کې سبق وایي ته خپل سکول هم وایي ته خپله مدرسه هم کوې دا خو ستا د ډکو د راوړو وخت نه دی چې ته ځې غره ته او ډکې راوړې ته بل ورځ راولېدلې وم څه وکړم مجبوري هم ده نو दुनिया के सुमरा ढेर गम दे जमा गम खो ढेर कम جړم بچې انشاءالله ستاسو د سکول ستاسو د مدرسې ستاسو کتابونه بیګونه څه چې دي انشاءالله دا به ټول الله تعالی کوي د دې ماشوم دا خبرې تاسو اورئ دغه نیې وې د غر نه راولېدلی و نو دا په دې بیس باندې تللی و چې لاړ به شم ځان له به د غره نه ګېډې راکوز کړم او چېرته به 100-200 روپۍ به یې خرڅ کړم نو په هغې باندې به دې خویندو له یا بچیانو له یا ځان له چېرته کې کاپیانې کتابونه والم کاپي خو یې واخېسته کتاب یې هم واخېسته خو هېڅ سپلی نشته پیزار نشته کپړې نشته هلته هغه بچی جاړي چې سکول ته ځم مس مې وایي رالیږي مې د کپړو د لاسه او کپړې به راځي د کم طرفه پیزار به راځي د کم طرفه روټۍ خو به بچم ګاونډ کې سړی ځان له وغواړي شپه به نهاره تېره کړي یو وخت به وغواړي ساړه به وخوري توده به وخوري خو د کپړو پیزارو د بچیانو د سکول له کاپیانو دا داسې مسلې دي که دا بچې تاسو ګورئ ته په دې خپو باندې
نو زما په خیال چې 10 یا 11 نمبر په هزار د بخپو دی اداره له هم په گاوند کې چاره کړی دي. دا خپې تاسو کته شي غونډې زخمی دي، دا خپې د دوه تخکاری دا غونډې زخمی دي، دا خپې او دا چې کته د دې تاسو د مخ وګورئ د دوه سره لګېدلې دا غونډ دا رولېدلې ولې رولېدلې دا د کور سربراه دی، دا د کور مشر دی، دا به د پلار په ځای د دې بچیانو سره ولاړ وي څنګ په څنګ دې بچیانو ته داسې به ولاړ وي چې او زه به د دې هر یو څیز ذمهوار یم. خو بچی خو لا په خپلو هم په شپږم کې سکول وایي 11 کاله عمر دی، نو هغه ځان پوره کړي که هغه خپل سکول پوره کړي که هغه دا بچیان پوره کړي د کور د چې ډوډۍ غم وکړي. سکول مدرسې سره سره بیا هم زه خو ده ته سلام پیش کوم چې دا غر ته تللی دی ډکې راوړي وایي په 200 روپۍ مې خرڅ کړه، خو نه خو هره ورځ راوړې شه بله ورځ راولېدلې دی. اوس یې نیا وایي چې که چېرې دا سبا په غره کې راولېدو نو د زوی نه خو خلاصه شوی یم، خاصې نه چې د نوسي نه خلاصه نه شم. بل طرف ته زمونږ حکمرانانو غر هم بند کړی دی، ډکې بند دي، نو د غریب سړي دپاره خو هسې هم په دې ملک کې د تیارو نه د سختو نه د تکلیفاتو نه او د دغه نه هېڅ څه نشته. ځکه مقصد مې بچا باندې تنقید کول نه دی، خو د داسې بچي دپاره په سکول کې کپړې نشته، د داسې بچي دپاره پیزار نشته، د دوی د تعلیم تپوس نشته. مونږ د خپل استادانو نه ډېره زیاته زده کړه کړې ده او ډېر زیات د قدر او ډېر په درنه سترګو ته ګورو. نن چې څه یو د خپل استاد د برکت یو د هغه نه م څه زده کړه کړې ده. خو دلته به زه دا یو میسج یو ځل بیا شیر کړم، ما مخکې هم د تلاش پروګرام کې شیر کړی چې که یو میس ته یو استاد ته داسې پته ولګېږي که د سرکار نه مونږ لږ روزو د خپل ځان طرف ته سوچ وکړو نو په هر یو سکول کې نن سبا زموږ په های سکولونو کې 30-40 استادان وي او زمونږ د استادان صاحبان زمونږ د مشران یو داسې کمیټي په سکول کې جوړه کړي چې هر یو انسان د خپلې تنخواه نه 200-300 روپۍ یو فنډ راجمع کړي. داسې بچی چې هغه ټوله دنیا پېژني چې دی به د سکول د کپړو د لاسه به سکول پرېږدي، دی به د پیزارو د لاسه پرېږدي. نو زه یم چې په سکول کې که 10-20 داسې بچیان وي نو هغه به هغه سکول هغه استاد هغه بچیان په خپله هم سپورټ کړي او بدلاو به هم د دې نه راځي. که هره خبره مونږ په سرکار باندې پرېږدو نو زمونږ سرکار دومره نه دی، زمونږ نه به داسې بچیان زمونږ نه به داسې خویندې زمونږ نه به داسې میندې داسې طرف ته روانې شي چې دا ملک به د تیارو او د جهالت نه ډک شي. بدلاو په یو اداره نه راځي، بدلاو چې راځي معاشره چې جوړېږي نو د انسانانو د هر یو انسان د یو ښه سوچ نه جوړېږي. مونږ او تاسو هر یو انسان داسې سوچ ولې نه کوو چې په دې چم ګاونډ کې دا یو بچی دی که زه چېرې خپل بچیان شپږ سپورټ کوم زه به ورسره د دې یو بچي د سکول لا که نور هېڅ نه وي د کپړې پیزار کتاب کاپي به یې زما په ذمه شي. نو داسې په 10 کورونو کې که یو راشي نو د دې 8 بچیانو چې کوم د سکول مسلې دي د دوی چې کوم د پیزارو د کپړو مسلې دي دا به حل شي. وایي څه به احساس د بل د اوښکو وکړي چا چې په عمر کې جړلې نه وي. لوږه څه ته وایي، تنده څه ته وایي، نهاره څه ته وایي، د جامې پیزار تکلیف او درد څه ته وایي. هغه د دې بچي نه تپوس وکړه، د هغې بچي نه چې هغه ځان له اختر له 10 جوړې کړي وي. هغه تکلیف هغه درد په دې کور کې وګوره. نو که د داسې کور نه یو بچی اوچت شي نو د هغه سره احساس وي په معاشره کې د هغه بچي کوم چې په دې ځګي باندې ناست وي. که چېرې په اخترو کې په سکولونو کې مونږ دا سوچ وکړو په خپل چم ګاونډ کې خیال وساتو د هر سړي په ګاونډ کې داسې بچیان شته. دا تصویر مونږ تاسو ته یو در وړاندې کوو خو په سوونو داسې تصویران مونږ له راځي مونږ په هفته کې یو تاسو ته وړاندې کوو. که چېرې هر یو انسان په خپل چم ګاونډ کې وګوري نو دا تصویر چې کم ګورې دا ستا په ګاونډ کې هم شته. هغې تصویر ته ځان رسول زمونږ او ستاسو د ټولو فرض جوړېږي. د خپل ځان نه راوتل د داسې بچیانو سره خوشحالۍ شریکول خپل ژوند ته لا تعداده خوشحالۍ رابلل دي. مور یې اوس ترله داسې پیسې در کومه په دې باندې چې کم د دې بچیانو د سکول کپړې پیزار څه نیمګړتیا د هغه به ورته پوره کړې. ډېر زر به راځمه دا بچیان به هم د ځان سره ټول بوځمه او د دوی د سکول چې څونه بیګ لګي د دوی کپړې لګي د دوی پیزار لګي د دوی کاپیانې لګي هغه ټول به وتالمه او چې ستاسو هم څه ضرورتونه وي انشاءالله هغه به الله تعالی پوره کوي. ځکه چې ستاسو ډېر غیرتمند مسافر دي چې هغه بیا دا نه ګوري چې د بچي خرچه کمیږي خو د هغې 100 ریالونه 10 او 20 شو که انشاءالله تاسو له به یې رالېږي. چا چې پیسې رالېږلې چا چې د مرستې رالېږلې هغوی ته هم څه وینا ده؟ هغې ته هم دغه وینا ده چې الله دې ورسره ښه وکړي. زمونږ سره ښه که څوک کوي خدای دې ورسره ښه وکړي. ګنې زما خو دغه مسافر بچي دي ناست دي دلته واړه واړه ماشومان دي د سکول وس مې نه کېږي چې زه وله پیزار والم زه وله جامه وکړم زه وله څه وکړم. وایم چې پلار ته لوبو ته وځي وایي وړو زمونږ نه پټه راشئ وایي ستاسو پلار مړ دی. نو ماله مغرب راشي ما ته وایي بابا یې ما ته ته ووایي نو ماله ډېره ژړا راشو ډېر خفګان راشو به خپل تېر کړم بچیا
زه یم خیر دی ګله ته وایي زه ستاسو پلار مړ دی نشته دی تاسو ته پیغور نه کوي څوک ورته څه وایي تاسو په اړه زخم تېروئ خیر دی موږ دې خلکو ته ناست الله تعالی دې څخه وکړي چې موږ زموږ سره څوک ښه کوي نو خدای دې ورسره کوي بچی په مخه بیمار یم دقه مې حل دی د بچي د شیشته دې کټ ته لوېدلې یم چې څنګه په قبر کې ښخ شوی دقسې زما بیماري غبرګه شوې ده وه هر یو مرض را پکې دی د بچو ګرځېدی نه شم چې سوال ونه وکړم ډېره وګرځېدم خو نور نه شم او ډېره بیمار یم زه ډېر ټیک نه یم مګر زما په د خپل مسیح ساتلی یم د غره نه ګېډه به مې بله راوړې خو په خپو شله شوې یم دې پړه بیماره کړې یم الله دې د خاورو څه وبخي زما ډېر غیرتي بچی او الله واغېست زما پکې نوره نصیبه نه وه هغه نه حکم نه وه ښه ملګرو درد سورې چغې او دردونه دا تاسو ډېر کتلي دي خلاص په پرده دا ننني به مو هم کتلي وي ډېر زیات درد دی د دې کور د حالات تر تم لږ ښیم دا کم دیوالونه چې تاسو لیدی شئ پردې ترې تاو کړي دي دا کم چت چې تاسو وینئ ټاټې ترې تاو کړی دی دا هر څه تاسو ته ښکاري د دې مور وینا تاسو واورئ دا بچم ګاونډ کې ګوشان راوړو هغه ځان له تپو په هغې پخلی کوو ګېډې را باندې بند دی هېڅ دغه نشته په دې کور کې هر څه کمی دی یو څیز هم نشته علاوه د درد نه د چغو نه د اوښکو نه او د فریاد نه دا خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د کیمرامین عمریات سره الیاس سهار له ورکوي اجازه د الله په امان په ډېر لوی او بخونکي رب ذوالجلال سپارم السلام علیکم ورحمة الله